دا ماته پته ده چې اکاخیل چې نن په دې شیرو جنګ کې په بنیادي طور باندې زیات اوسېږي نو دې غټه وجه دا وه چې دا ځای د ښار نه بهر و ځمکه به هغه ورځ کې ارزانه وه اکاخیل د پاکستان د جوړېدو نه هم ډېر مخکې دلته راغلي دي او اوسېدلي دي او چونکې د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې راغلي دي نو دوی د پاکستان د شهریت خپل حق قانوني طور باندې ګڼي زه چې کوم وخت کې عوامي نیشنل پارټۍ کې وم نو زما بنیادي نقطه چونکې زما حلقه وه که ما الیکشن ډیالوګ کې هم و لیکن د پارټۍ د طرف نه د خپلې حلقې په وجه باندې ما دا ذمهواري اخیستې وه او یو خبره کوم او په دې کې بالکل څه دروغګویي زما نشته یا څه سیاسي خبره که زما د عوامي نیشنل پارټۍ نه د هغې د حکومت په دوران کې هغه پارټي ما پرېښوده د هغې یو وجه بله هم وه چې هغه د خلکو د نوکرو وه لیکن دویمه وجه چې دا وه چې چونکې زرداري صاحب سره په هغه زمانه کې د عوامي نیشنل پارټۍ ډېر نږدې تعلق و او دا کار رحمان ملک چونکې هغه وخت کې وزیر داخله و که توجه عوامي نیشنل پارټۍ ورکړې وې دې خبرې ته نو دا مسله حل کېدی شوه لیکن هغې دې ته توجه ورنه کړه زما ګواهان چې کوم دي هماغه کسان دي که تاسو شیرو جنګۍ ته لاړئ میرولي خو دومره سیاسي نه دی ډېر زیات خو امان چې کوم دی اوس به هم زما خیال دی چې هغه پارټۍ کې وي یا به نه وي هغه ته پته ده چې ما څومره خواري په دې کې کړې تاسو د زرداري صاحب خبره وکړه د سردار علي خبره مو وکړه د قیوم سمرو خبره مو وکړه دا بدقسمتي ده د زرداري صاحب چې هغې ته په لاس کې یو پنګه ورکړي تاسو د پنګې حیثیت په لاس کې ور یو پنګه ورکړي چې د دې خیال وساته او هغې د خپلې لاپرواهۍ په وجه باندې د هغه پنګې قیمت ونه ګڼي څه احترام یې ونه کړي زه عوامي نیشنل پارټۍ نه چې زما سفر و نو شیرپاو خان ته زه ځکه راغلم چې دوه څیزونه ډېر غټ ما د دې په دې لیډرشپ کې کورنۍ کې وکتل د دې تعلق همیشه بامانی وي معنی خیز وي د تعلق بنیاد په دوه څیزونو وي زیات په نظم د خپل قرآن نه به وایي یو خیر چې خیر ورسوي امن راشي په یو رزق دغه دوه څیزونه دي چې د الله تعالی د طرف نه په بندګانانو کې د یو بل سره د تعلق بنیاد لري د آفتاب خان دغه دواړه کار د کار دي د باقاعده خپل سیستم لري د باقاعده خپل یادداشت لري د باقاعده د ترجیحاتو یو خبر دی چې کوم څیز ته زه ترجیح ورکوم او د دې واضحه خبره دا ده چې نن هم زه چې په دې لاره روان یم او ما ته چې د پولیس چېرته ایسایي سلوټ وکړي نو زه پوه شم چې دا شیرپاو خان سړی دی ډېرو ته ما ودرېدم ولې دی وایي چې د شیرپاو خان سړی دا ستاسو خبره هم وه چې یاره داسې خلک برتي شوي دي چې هغوی نورو ډېرو ځایونو ته نو ستاسو دا راتګ
زما دپاره د هغه وخت د تجدید یو موقع ده چې زما په لاس کې تاسو راکړه. زه به شیرپاو خان سره شانه په شانه روان یم. ستاسو د خدمت چې ما ته څه ذمهواري راکوي او یو خبره ګورې درته کوم، زه به شاید هېره کم خبره هو آفتاب خان نه هېروي. زه د څو مصروفیاتو په وجه باندې ما د آفتاب خان نه د یو درې څلورو ورځو چټي اخیستې ده، خو ما پسې دې ټلیفون نن سهار وکړو چې داسې اکاخیل را روان دي، ته به ضرور راځې. او دا زما دپاره چې کوم دی زما د خوشقدرۍ دا خبره وه، زه په منډه منډه را روان شوم چې تاسو سره کښېنم. نو یو عرض زما دا دی چې ضروري نه ده چې اکاخیل چې کوم دی د پارټۍ کې شامل وي نو دې الیکشن وکړي، لیکن ضروری دا خبره ده چې اکاخیل زمونږ په پارټۍ کې شامل وي نو هغه به د خپل قوم د قبیلې نمایندګي کوي، هغه ته به هغه کار حواله کېږي چې دا به دا کار به ته کوې. نو دې لپاره نه د پیپل ضمانت درکولی شمه، که یو څومره چې کوم دی په ما باندې زخمونه لګولي دي چې زه دې پارټۍ کې شامل یم لالومه، که یو څومره زه راوغوښتمه چې زه پیپل کې شامل شمه، ما پسې په خپل ټلیفون وکړو 2 غنټو کې دننه راورسېدم او زه په پېښور کې ولاړم په پټو کې، خپلو پټو کې جامې مې لبلې مې نه وغوښتم او په منډه منډه همدغسې چې کوم دی په منډه ورورسېدم چې زه لاړم نو که یو څومره زه 3 غنټې کېنولم او چې 3 غنټې نه پس سره ملاو شم نو بیا ته خپله خبره هېروه. ضروري وه چې ورسره به زما یو ملګری ناست و، هغه به ورته ویلي چې راوغواړه دا د کار سړی دی. هغه ملګری چې کوم دی زما لږ اخوا دېخوا شو، هغه ته چې هغه سره ناست و نو هغه نه خبره هېره وه. نو دا کار زما په دې خانانو کې نشته، دا در سره یقین وایم. او بله خبره دا ده چې د شیرپاو خان افغانستان سره ډېره مینه ده. تاسو به پته لګېږي کومه خبره کېږي چې د افغانستان سره تجارت مه ختموئ، افغانستان سره لارې مه بندوئ. دا نه صرف افغانستان سره تجارت دی، دا پوره سنټرل ایشیا سره تجارت دی، دا روس ته رسېدل دی. نو که اخر خو چې کوم دی په ټوله دنیا کې ناست دی، نو دا هم زمونږ یو خوشقسمتي ده چې زمونږ د پارټۍ د افغانستان سره یو ډېر ترجیحاتي بنیاد باندې، لکه تاسو چې خبره وکړه چې هلته چېرته جرګه وي نو پکې شیرپاو خان ناست وي. او دا هم درته یقین ساتم چې نن که مونږ په اپوزیشن کې ناست یو او حکومت بېل دی، لیکن که زمونږ فوج ته هم ضرورت پیښېږي څه خارجي پالیسۍ د افغانستان په دغه کې په باره کې، نو آفتاب خان سره رابطه کوي. ځکه چې په پی ټي آی کې داسې سړی نه وینم چې هغه په خپل ځان نه دی پوه چې زه کوم ځای ته راغلم. نو خبره دا ده چې ډېر ښه ځای ته راغلي یې، ډېر موزون ځای ته راغلي یې. ستاسو په لاس کې چې کومه پیشه ده هغه زما د پیغمبر پیشه ده، او انشاءالله چې دا قومي وطن پارټي به چې کوم دی تاسو را د ګیلې موقع نه درکوي. ډېره مهرباني.